نن مسلمان ولې د الله نه لرې دی؟ نن مسلمان ولې په زوال دی؟ نن مسلمان ولې په ښکته را روان دی؟ نن مسلمان کې ایماني جرأت او غیرت ولې نشته؟ نن عالم کفر هغه لګیا دی کولاو اعلان کوي زه په غزه او فلسطین کې ستا نسل ختمول غواړم. نن زما د مسلمان سره کومه کمزوري ده؟ د ده سره وسایل کم دي، د ده سره تیل کم دي، د ده سره ځمکه او خطه جنګي نشته، آخر د ده سره څه کم دي؟ په آسې باندې پوره دی. نن یې قرآن شاته غورځولی دی، الله ته ایماني جرأت او غیرت سلب کړی دی. ګورې نن که مسلمان کې ایماني جرأت او غیرت وی د قرآن مخکې نیولی وی، دنیا به د ده نه مرعوبه پرته. وګورې نن به په دنیا باندې د ده روب و. د وخت یو عظیم باچا معتصم بالله په نوم باندې یو عظیم باچا تللی دی او یو علاقه و عموریه نوم یې و. په هغه عموریه علاقه کې یو زنانه ده او مسلمانه ده. هغه مسلمانه زنانه لاړه بازار ته، وی زما څوک نشته ځان سودا لم. په هغه عموریه علاقه کې تمام عیسایان اوسېږي. یو عیسائی دکاندار هغه مسلمان پیغلې ته لاس ور واچو، هغې یوه چغه ووهله، دې دکاندار د دې لپټې ته بیا لاس ور واچو. هغې زنانه څو خلاصي والا نه و د هغه عیسائی دکاندار نه. هغې زنانې اواز وکړو معتصم بالله بادشاه کوم ځای؟ مسلمان بادشاه کوم ځای؟ زما لپټې ته عیسائی لاس را واچو. هغه دکاندار بیا حمله وکړه، ورته وایي معتصم بالله دې د دنیا په کم سر باندې ناست دی، هغه ستا اواز د دې ځای نه چېرته اوري؟ لندې زما نه ستا حیا او ستا عزت څوک بچ کوي؟ یو مسلمان ولاړو، ورته وایي عیسائی ای عیسائی دکانداره معتصم بالله که د دنیا په بل سر کې د دې مسلمانې زنانه اواز نه اوري، زه به یې اوس ور ونه رسوم، زه به ور ورسوم. هغه مسلمان روان شي او اس ته وخت لاړ د معتصم بالله خواله ورغی. معتصم بالله ته وایي عموریه کې یو مسلمانه زنانه ده او وینځر او لونډی دی، تا ته یې اواز کړی دی، عیسائی لاس ور اچولی دی. معتصم بالله فورا د هغه په جسم باندې غونی زیږ شو. هغه کس ته وایي دا راته وایي عموریه کم طرف ته لار راته ښیې وی دې سیټ ته را. یو دم 12,000 لښکرې تیار کړه چې زه په مخ د ځمکې باندې ژوندی یم، د دنیا په بل سر اگر که ژوندی یم، د دنیا په یو ګوټ کې به یو مسلمانې ته څوک لاس ور اچوي، بیا خو د مخ د ځمکې نه زما د ځمکې دا یخ چې کوم دی زما لپاره بیا مناسب دی، بیا زما لپاره پر مخ د ځمکې باندې اوسېدل دا خو بیا عبث دي چې زه یو مسلمانه د دنیا په یو بل ګوټ کې د یو عیسائی نه بچ نه کم او د عیسائی لاس کټ نه کم. 12,000 لښکرې روان کړ، لاړ د عموریې نه چاپېره لښکر تاو کړ. هغه لاړل په یو قلا کې عیسایان ورننوتل. چاپېره خلک نه تپوسونه کوي چې دا قلا به څنګه فتح کړو. خلک ورته وایي چې انګور کله پاخه شول دا خلک به بهر ته راوځي، بیا به هلته فتح کوي. معتصم بالله بادشاه خلکو ته وایي انتظار کوئ، تر هغه وخته پورې به نه واپس کېږو ما چې د هغې مسلمانې وینځې بدل د عیسائی نه نه اغوستی، ځکه د یو عیسائی اوقات سري د یو یهودي اوقات سري چې د دنیا په ګوټ کې مسلمانې زنانې لپټې ته لاس ور اچوي. للکاش مسلمان هم قرآن سینه پورې نیولی وی، زموږ حکمرانان او مشران هم لږ ایماني او جرأت او غیرت د قرآن په ذریعې سره په ځان کې پیدا کړی وی. نن هر یو مسلمان د قرآن نه لرې الله ته ایماني جرأت سلب کړ. نن د هر یو کافر د پنجې د لاندې نه مسلمان لوبېږي لګیا دی. لاړه لښکر یې دې تاو کړی دی، رعایات یې خفه شول چې ته چاپېره لښکر تاوې او تانبان غورځې ورځې پې ولې نه پرې قلا باندې. معتصم بالله وایي د شپې به روانم، ما به چاپېره تپوسونه کول، غوږ به مې یخولی چې زما لښکر زما موافق سوی. ما وکت یو تک تور حبشي غلام دی، یو کس وسپنه سره کړې او په سندان باندې یخودي را او حبشي غلام ته وایي دې له ګزار ورکړه. هغه دې وسپنې له ګزار ورکوي غځوي او کله چې پلک داسې تاو کړو وی علی رأس المعتصم، ګزار د معتصم سر له ورکو. معتصم بالله غلی لاړ او بیا سحر راغی،
هغه بشي ته وی تا ولې راسې خبره کړې ده؟ وی ځکه مې راسې خبره کړې ده هلته مسلمان یې تا ته فریاد کړی دی او ته لګیا دی د قلعه نه د چاپېره لښکر تاو کړی دی ورځې پې ولې نه؟ هغه ورته یې زه به یو چال ګورم. یې چال مه ګوره، ما حکمران کا، ما مشر کا، ما سمه سالار که ته ګوره زه څنګه علاقه فتح کوم. ورته یې ته مشر شې، علاقه یې فتح کړه. د فتح نه وروسته معتصم بالله اعلان کوي زما هغه مسلمانه خور کم ځای را چې ماته یې سوونو زرونو میلیونو باندې لرې اواز کړی چې وا معتصمه کله چې هغه وینځه راوستی شوه ورته ویې ستا لوپټې ته عیسایي لاس ورچولی وي او ما د هغه عیسایي مطلوب دی. وایي ګورئ عیسایي راوستی شو، معتصم بالله مخکې ودرولی شو، لاس یې ورله تړلی و. ورته ویې مسلمانې خور نن معتصم بالله ولاړ دی، عیسایي ستا مخکې موجود دی، شا به بدل واله ستا مخکې ستا مجاهدین مسلمانان ولاړ دي. نن کاش چې پوره دنیا کې یو حکمران داسې وی چې هغه د قرآن عاشق وی، په هغه کې ایماني جرأت او غیرت وی. نن مسلمان قرآن ښکته وغورځو، الله د کافر ماتحت که. نن کافر زمونږ د مسلمان د وینې سره لبې کوي. د دې نه لوی د افسوس وقت کم یو دی، اسپتالونو باندې بمباري کوي، سکولونو باندې بمباري کوي، جوماتونه یې مسمار کړل. د یو بیچاره پلار په ترخ کې د خپل بچي لاش دی، هغه اسرائیلي فوجي ته هغه لاش شلي، د هغې بچي بدن شلی، د هغې نه ګردې لرکوي، د هغې نه زړه لرکوي، د هغې نه سپیر پارټ لرکوي. وایي دا موږ خپلو زخمیانو ته هلته لګو. د هغه بیچاره پلار سوا د جړو د افسوس نه، سوا اسمان طرف ته د مخ کولو نه د غریب بل سلاس نه رسي. نو مسلمان له پکار داري قرآن سینه پورې ونسي. ګورئ کم وخت کې چې مسلمان سینه پورې قرآن نیولی و، خپل بچي د قرآن سره اشنا کړي وو، د قرآن خوا د علماو د دې علماو په خدمت کې خپله زندګي بسر کړې وه. الله مسلمان هر دور کې مشر ګرځولی و، الله حاکم ګرځولی و، کافر د ده ماتحت وګورئ. نن مسلمان قرآن پرېښوده. نه هر یو مسلمان د الله قرب او نږدېوالی خوښوي، خو قرآن ته نه ورنږدې کېږي. ګورئ مسلمان له پکار ده قرآن ته ورنږدې شي، الله ته به ورنږدې شي. امام احمد ابن حنبل رحم الله خوب مشهور دی. امام احمد ابن حنبل رحم الله فرمایي ما یو کم سل پېرې خپل رب په خوب کې ولیده او ما یو عزم وکړ که ما ته سلمه پېره خپل رب ځان په خوب کې وښو زه به د یوې مسلې تپوس کوم. هغه مسله دا ده چې الله ستا یو بنده دا غواړي چې تا ته ځان در نږدې کړي. الله په څه طریقې سره به در نږدې کوي ځان؟ الله مې سلم پېرم په خوب کې ولیده، ما د رب نه تپوس وکړه الله یو انسان خواهش لري تا ته در نږدې شي، الله په کومې طریقې به در نږدې کېږي؟ ما ته الله وفرمیل چې د قرآن په ذریعې سره. ما یو بل تپوس وکړ. امام احمد ابن حنبل د دې مسلمان دپاره مسله همواره کړه. بعضې خلک وایي د قرآن د الفاظو نه څه نه جوړېږي، تش د تلاوت نه څه نه جوړېږي. امام احمد ابن حنبل رحم الله فرمایي ما د خپل رب نه تپوس وکړه الله یو انسان د قرآن په ذریعې سره تا ته در نږدې کېږي، که پوهېږي پې او که پې نه پوهېږي، بفهم او بلا فهم. الله ما ته وفرمیل او که پې پوهېږي او که پې نه پوهېږي، تش د الفاظو تلاوت چې کوې هم ما ته را نږدې کېږي. نو قرآن د الله د قرب یو ذریعه ده. قرآن دا رڼا رڼا ده. ګورئ